الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. دا عشرة د ذوالحجې چې دا د دې ډېر زیات فضایل راغلي دي احادیثو کې، او الله رب العزت ته د دې ورځو اعمال ډېر محبوب دي. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله فتح الباری کې وایي: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. ودا عشرې د ذوالحجې ته چې کوم امتیازي فضیلت ورکړې شوی، د هغې سبب دا دی چې دې کې اهمترین عبادات په دې عشره کې راجمع دي، چې هغه مونځ دی، روژه ده، صدقه ده، حج دی، او دارنګې یوم النحر دی. نو د دې وجه نه دې ته ډېر لوی فضیلت ورکړی شوی دی. سلفو به د دریو عشرو ډېر قدر کو، د رمضان د آخري عشرې د شپو، او د ذوالحجې د اولې عشرې، او د محرم د اولې عشرې، د دې به ډېر زیات اهتمام کو. او بیا په دې کې د عرفې روژه چې ده په دې ذوالحجې په نهم ورځ باندې د عرفې روژه چې ده دا ډېر لوی فضیلت لري. صحیح مسلم کې حدیث راځي، نمبر دی د حدیثو 1162. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: صوم یوم عرفة احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والتي بعده. وی د عرفې د ورځې متعلق زه په الله باندې، او د روژې متعلق زه په الله امید ساتم چې د لومبني کال، د مخکینی کال او د راتلونکي کال ګناهونو کفاره به جوړ شي. یعنې د عرفې روژه چې ده د 2 کالو د ګناهونو کفاره ده. الله رب العزت د روژه کې ډېر خیر ښودی دی، او د ورځ الله ته ډېره محبوبه ده. د ورځ باندې حاجیان صاحبان وقوف په عرفات کې کوي، الله ته دا ډېر محبوب دی. د دې وجه نه د دې ورځې روژه نیول دا ډېر لوی